هغه مبارک حدیث ما بیان کو فرمایي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هغه وخت یو نبی چې کله آدم علیه السلام چې دی نو هغه د اوبو د خټې په منځ کې د هغه تخلیق چې دی نو هغه نو شوي دنیا ته د هغه راتلل نو شوي او پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی نبوت د اعزاز او د خاتم النبیین د اعلان ورکړي. دا هغه مبارک چې کله د اسلام دعوت ورکولو او د خپل نبوت اعلان کولو نو کفارو ته په دلیل کې همدا وایي چې فقط لبثت فیکم عمرا، زه تاسو ته دلیل در کوم چې زه ما تاسو کې وخت تېر کړی دی. همدغه کفارو به وایي چې ته صادق یې او ته امین یې او ته رښتونی یې. نو چې بیا کله د اسلام دعوت ورکولو نو بیا منکر شو، بیا به تا سره څه کوي؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې ما تاسو کې د عمر یوه حصه تېره کړې ده، ما تاسو کې زندګي تېره کړې ده، ما په خپل ژوند کې دروغ نه دي ویلي. نو دغه نبوت هغوی ته میلاو شوی و. سیرت کې راځي کتابونو کې چې حلیمه سعدیه رضی الله عنها هغه فرمایي چې کله مونږ بنو سعد ته تلو، مونږ د ځان سره حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه بوتلو او په لاره باندې روان وو. نو فرمایي چې کله به مونږ په لاره باندې تېرېدو نو هغه علاقه به رازرغونه شوه. الله تعالی به چې په کوم لاره باندې مونږ تېر شو هغه به یې زرغونه کړ، هغه به سرسبز او شادابه شو او اوښانو به آواز کولو السلام علیک یا رسول الله، او د ونو دا څرانګې چې نو دا به راټیټې شوې او د دې نه به آواز راتلو السلام علیک یا رسول الله. نو هغه کانو ته چې دی الله تعالی دا پویه ورکړې وه، هغه د ونو څرانګو ته چې دی نو الله تعالی دومره پویه ورکړې وه او دا فهم یې ورکړی چې دا نبي آخر الزمان دی، دا د الله تعالی رسول دی. نو هغه مقام چې دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم د الله تعالی مخکې نه ورکړی و، اعلان د نبوت چې نو هغه د څلوېښتو کالو نه وروسته شوي. نو د هغې د اعلان نبوت نه مخکې زندګي هغه هم د کمالاتو نه ډکه او د اعلان نبوت نه پس زندگی هغه د کمالاتو نه ډکه چې ټوله دنیا کې د اسلام هغه رڼا هغه الله تعالی مونږ ته د کفر او د شرک هغه تیاري الله تعالی ختم کړي. د وحده لا شریک عقیده هغه خلکو چې دین او اختیار کا او د الله جل شانه په حقيقي معنی خلکو عبادت را شروع کړو. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتل دا ډېر لوی فضل دی د الله تعالی، دا لوی نعمت دی د الله تعالی او په دغه نعمت باندې شکر ادا کول پکار دی. د شکر طریقه دا ده چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تعلیمات باندې کړي، هغه سره محبت وکړي شي او د محبت دلیل به سي هغه به عملي. صرف په خوله باندې د محبت دعوه کول دا چې دی نو کافي نه ده. د محبت دعوت کې ورسره به دلیل پیش کړي او دلیل څه دی؟ هغه عمل صالح دی، هغه د ګناهونو نه ځان ساتل دي، هغه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تعلیمات خپلو دي. دغې ته حقیقي او اصلي مینه ویل کېږي. د شکر طریقه دا ده چې موږ به شکر څنګه ادا کړو؟ په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې به درود شریف وایو، د هغې مبارک تعلیمات به خپلو، د هغې تعلیمات به بل نورو خلکو ته به رسوو، د کومو کارونو نه هغې منع فرمایلي د هغې نه به ځان ساتو. دغه د شکر طریقه ده. الله تعالی دې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامل مینه او محبت یې الله تعالی زموږ او ستاسو ټول نصیب کړي. واخر دعوانا